مردان ګړی کپوره کې یو ډېره زیاته افسوسناکه او دردناکه پیښه شوې ده. په معمولي تکرار باندې د دوو فریقیانو په خپلو کې ډزې شوې دي. په دې کې ټوټل 4 کسان چې کوم دي هغه مړه دي، 3 د یو فریق نه مړ دي او یو د مخالف فریق نه مړ دی. دې حوالې سره چې مردان ګړی کپوره تړه کې کوم اف ای آر درج شوی دی، نو دې کې نیکزیب ولد نوشیر خان دا د کوټ دی او د علاقه د اسماعیل زی محله اسحاق زی. د نیکزیب په زخمی حالت کې رپورټ درج کړی دی چې دی او د رور او تره زامن چې کوم دي د اجرې نه کور طرف ته را روانو. د دې ګاونډیان دي سره د دې په خبره باندې تکرار وشو، دی وی چې هغې په دې باندې ډزې کړي دي. په دې کې د نیکزیب چې کوم دی دا زخمی دی. د رور د فرمان دغه عمر 30 سال دی، هغه مړ دی. د تره زوی دی حسن زیب ولد خالد خان، دغه عمر 22 سال دی، هغه مړ دی. د دې بل رشتہ دار دی منتظر ولد ریاض خان، دغه 25 سال عمر دی، هغه مړ دی. د مخالف فریق نه چې کوم اف ای آر درج شوی دی، نو په هغې کې مدعي چې کوم په هغې کې چې کوم مقتول دی هغه تسبیح الله دی او دې کې مدعي چې کوم دی حیدر علي رپورټ کړی دی چې یاره دا د تره زوی دی او دا په دغه نورو خلکو دعوه کړې ده، هغې په دې باندې دعوه کړې ده. فایرنګ چې کوم دی د اف ای آر مطابق دو طرفه شوی دی. څنګه چې ما تاسو ته وویل نو پولیس په اف ای آر کې هم دغه لیکلي دي د مدعیانو چې یاره وجه چې کوم ده هغه معمولي تکرار و. نو الله دې مونږ باندې رحم وکړي او الله دې مونږ له صبر راکړي په دومره وړه خبره یا په معمولي تکرار باندې د 4 ځوانانو کسانو مرګ چې کوم دی دا ډېره د افسوس خبره ده.